السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو خبرو نه اول چې کوم دی پاکستان مسلم لیگ نون چې څومره کارکنان دي، څومره مشران کشران دي، بوډاګان دي، نرینه زنانه، ټولو ته چې کوم دی د زړه د کومې نه د میا محمد نواز شریف صاحب په راتلو باندې ویلکم او خوشامدید وایم. او بیا هغې نه بعد چې کوم دی دغه خبرې راسره واورئ او ویډیو مخته شیر کړئ. لکه څرنګه تاسو ته پته ده چې میا محمد نواز شریف صاحب د لندن نه پاکستان ته پونچ شوی دی. نو چونکې هغه بیګا د شپې چې کوم دی هغې دپاره چې کوم دی مسلم لیگ نون یو قسم ته پاور شو جوړه کړه. هغې پاور شو کې بیا میا محمد نواز شریف صاحب چې کوم دی هغه خطاب وکړو. خو ملګرو میا محمد نواز شریف صاحب په دې خطاب کې چې کومې خبرې کړي دي نو یقینا چې هغه ښه د زړه نه او بالکل د هغې نیت اخلاص او بالکل ښې زبردستې چې کوم دی هغې دغه خبرې کړي. خو ملګرو هغې کې یو خبره دا وکړه چې عمران خان تسبیح چې کوم دی هغه خلکو ته ښیي چې هغه په دې باندې ذکر کوي. هغه وویل چې یاره تسبیح زموږ سره هم شته، زما سره هم شته، خو د خلکو په مخ کې چې کوم دی هغه ذکر زه نه کوم. هغې کې بیا دا هم ویلي چې 100 بار درود شریف سحر کې او بیګاهي کې ماښام ټیم کې او مړه ډېرې ناشنا خبرې چې کوم دی وکړي. او یو بله ویډیو درته ښایم د هغه چې د سټیج نه هغه اواز وکړي چېره زما مسلمانانې لوریانې خورانې دغه چې کوم دی هغه څه شوې، نو هغه بیا اشاره وکړي چې هغه یې ولیدې که نه. نو هغه په دې وخت کې دا خبره وکړي چې څومره په آرام سره دوی دغه جلسه او دغه بیانونه چې کوم دي دوی اوري. خو بله خبره دغه چې که موږ سوچ فکر وکړو چې هغه یعنې عمران خان په جلسو کې څومره ګانې بجانې او دا سندرې ماندرې او دا ویل کېږي، هغې په دې پروګرام کې هم دغه وخت کې دا وویل چې دغه زنانه چې کوم دی په آرام او په سکون سره دوی دا پروګرام اوري. خو چې دا یاد وساتئ چې دا هغه پروګرامونه نه چې کوم چې عمران خان کوي، په دې کې دا ګانې بجانې چې کوم دی هغه نشته. یہ پکڑی اچھالنا ان کا کام تھا، ہمارا نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے بھائیوں دوستوں اور میری بہنیں بھی یہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بہنیں کہاں ہیں ہماری؟ دیکھیں ہماری بہنیں کتنے آرام سے جلسہ سن رہی ہیں، کتنے آرام سے جلسہ سن رہی ہیں. کوئی ڈھول کی تھاپ پہ ناچ گانا یہاں نہیں ہو رہا. میری بات سمجھ گئے آپ یا نہیں سمجھے؟ اگر سمجھے تو پھر زوردار طریقے سے ذرا آواز دو. یہ حالانکه که هغه تلاوت او که نظمونه نتونه نه لګئ، خو بیا هم چې کوم دی هغه دغه خبره په 1 کروڑ باندې هم خاوه. نو ملګرو امید لرم چې ویډیو به مو کتلې وي. ویډیو نه بعد چې کوم دی ویډیو شیر کړئ، څومره مو سره شیر کړئ او لایک کمنټ وکړئ او ماته اجازت راکړئ.